محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورلا سوا يوصل وختم نمبر حديث مبارك 1441 نمبر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه. ابو الدرداء مشهور صحابي دی، خپل نامه عویمر ده. ابو الدرداء خپل نوم عویمر رضی الله تعالی عنه. الله تعالی دې تینا راضي شي، الله تعالی دې د خپل ځان ناراضي کړي. زما او ستا او د ټول امت د طرفه دې الله پاک ورله بهترینه بدله ورکړي. قال دی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی لے دے، الا انبئکم عزتا سوتو نخایم. دا سے انداز با سوالیہ نبی علیہ السلام دا سے موقع کی اختیارولو چې کوم عمل کم کار امت تخیا ډیر اهم دی، چې امت یې اهمیت وګڼي او وی کی، نو پهله به د حاضرینو توجه به حاصلوله. آیا زه تاسو ته نه ښایم؟ صحابه خو ماشاءالله سم متوجه، همتن گوش 100% متوجه، او چې بیا به داسې عنوان اختیار شو نو نور به زیات متوجه شو. الا انبئکم، آیا زه تاسو ته نه ښیم بخیر اعمالکم، ستاسو په عملونو کې د ټولو نه بهترین عمل، و اسکاها، او د ټولو عملونو نه زیات پاکیزه عمل، عند ملیککم، ستاسو د رب په نزد باندې، و ارفعها فی درجاتکم، او کم چې ستاسو درجې ډېرې زیاتون کې عمل دی، و خیر لکم، او بهتر دی ستاسو دپاره من انفاق الذهب، د سرو زرو د خرج کولو نه. مونږ د ناستو کسانو کې چا عمر خود کې سره زر خرج کړي دي د الله لپاره، هر حیثیت والا ناس یو. والفضة، او سپین زر د ناستو کسانو چا سپین زر خرج کړي دي د الله لپاره، استاد جنۍ علاوه. وخیر لکم، او نبی علیہ السلام فرمایي وی آیا زه تاسو ته نه ښیم داسې یو عمل چې هغه بهتر دی ستاسو دپاره من د دې عمل نه ان تلقوا عدوکم، چې تاسو د کافر دشمن سره په جنگ کې ور مخامخ شئ، فتضربوا اعناقهم، تاسو د هغې سټونه ووهئ مردارې کوي، ویضربوا اعناقکم، او هغې ستاسو سټونه ووهي شهیدان هم کي، یعنی چې د جهاد نه افضل عملي. قالوا بلا، صحابه خو متوجه، هغې ویل ولې نه جي صاحبه، وښایه راته داسې عمل خو راته ضرور وښایه چې زمونږ په عملونو کې د ټولو نه بهتر عمل دی، زمونږ د بادشاه د الله په نسبت باندې پاکیزه عمل دی، زمونږ درجې زیاتوي، د سرو زرو د خرج کولو نه، د سپینو زرو خرج کولو نه بهترین عمل دی، او د جهاد نه بهترین عمل دی. وی ښایه راته جي مونږ ته وښودلی شي. او قال ذکر الله تعالی، د الله تعالی ذکر، د الله تعالی ذکر. رواه ترمذی، دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه روایت کړی دی. قال الحاکم ابو عبد الله، او د حدیثو یو بل محدث حاکم ابو عبد الله رحمه الله، هغې بیا ویلی دی و اسناده صحیح، د دې حدیث سند صحیح دی، د دې حدیث سند صحیح سند دی. دې حدیث کې که ستاسو پام ورته ذکر ته د ټولو عملونو نه افضل او اعلی عمل ویل، چې ذکر د ټولو عملونو نه افضل او اعلی دی. حالانکه په دې د امت اتفاق دی چې منځ افضل دی، د ذکر نه منځ څه دی افضل دی، روجه افضل ده، حج افضل دی، زکات افضل دی، دا ټول د ذکر نه افضل دي. او دې حدیث کې دا راغلی چې ذکر افضل دی، نو د دې بیا شارحینو د حدیث وجه بیان کړي دي. یو وجه صاحب د مجالس الابرار کتاب دی، که وسمو شو ځان لیوالی گینی خپل استاد لیوالی، مجالس الابرار کتاب دی، هغې کې ویلی دي چې دې حدیث کې
ذکر ته د ټولو عبادتونو نه افضل په دی وجه ویلو ذکر ته په دی وجه افضل ویلو چې اصل مقصد د الله تعالی ذکر دی کوم چې د ټولو عبادتونو ذریعہ او آله ده منظم چې د اقیم الصلاة لذکری الله پاک وی منذ در و زما ذکر د پاره دا ټول عبادت چې دي دا د الله تعالی د دینه مقصد د الله یاد دی د الله یاد دی د الله ذکر دی نو ذکر افضل دی امید دې پوي شي به شي او د موجه شارحینو د حدیث دا بیان کړی چې کوم حضرات د حدیث وضاحتونه کوي او شرح کوي ودلته ذکر نه مراد ذکر په دوه قسمه دی یو په جبه دی کنه دا مون تصویر اخستی ماشاءالله جمعات تر روانو ذکر کو بیا جمعات کې ناسو تسبیح اړو بیا جمعات مو فارغ وخت را سره پور کې د چاو ناشتي نمخ کې دا زبانی ذکر دام مپری دی چې چا کم وظیفه را ټینګه کړی دا کوي دا مپری دی زبانی ذکر او یو د قلبي ذکر پسړه کې الله یاد ساتل هر وخت دا زړه د الله تعالی سره تړلې چې دا سی ورته الله پاک یادی پسړه کې چې هیڅ وخت کې د الله تعالی هیڅ حکم تنه پاتې کیږي نه او نافرمانی تنه کیږي نه نو یقینا بیا دا یاد پسړه کې چې ماته الله یاد هر وخت چې مان د الله نافرمانی نکیږي او د الله حکم را نه پاتې کیږي نه بیا دا ذکر افضل دی د ټولو عملونو مونږ مخکې خبره کړې وکنه چې دا د کائنات هر شی حجر شجر مدر حجر ونی بوټي مدر دا کانی لوټي حجر کانی دا ټول څه کوي نباتات دي که حیوانات دي که جمادات دي دا ټول په ټوله د الله پاک ذکر کوي وې دي چې کله خدای هیر کی کنه بس دی بیا خپل ژوند سک او بیلی او بنی آدم چې الله هیر کی نو د بیا نافرمانی کیږي او نافرمانی ګناه دا د آخرت مرګ دی د آخرت مرګ دی نو هر وخت الله تعالی زړه کې دا سیات ساتل چې نافرمانی نه کیږي او داغه حکم تر سره کیږي نو دا بیا د ټول عبادتونو نه دا ذکر د الله دا یاد ساتل پزله کې افضل شو یو درې موجه عالمانو دا ذکر کړی دا چې ذکر ته دی حدیث کې افضل ولی ویلی دي وې ځکه چې ذکر سره دړه صفائی کیږي الله دې زموږ زړونه سپین کړي امر نامخ کې مخ کې د الله پاک زموږ زړونه اخرت زړونه صفا کړي د هر سیز د پاره یو د صفای والا سیز وی اوس پنه ته زنګ لګي هغه تینا پر اجمال اخوا کوي بل شیخ ایران شي د هغه د صفای خپل صافیان او خپل شزونه او خپل کیمیکل وی د زړونو د صفای سیز د الله تعالی ذکر دی زړونو ور سره صفا کی او یقینا د هر عبادت یو روح وی او ساوی او جان وی او د هر عبادت دارو مدار د په صفای دی ذکر سره زړه صفا کیږي او د هر عبادت روح او سا هغه د زړه په صفای ده نو ذکر د ټولو عبادتونو نه افضل شو یو سلورم واجب عالمانو بیان کړی دا وی ذکر چې دا هر ټیم کیږي کنه ذکر هر ټیم کې کیږي د باره کې مستقل یو باب را روان دی باب پناستا په ولاړه په ملاستا په روانه په اودس کې د بیاودسه په حالت کې چاته د غسل حاجت ته مونږ پښتانه ورته سوې پلانې غسل کې دی چې غسل کې اومم ذکر کولې شي سوي داسي د دې ذکر د حالت الله عام ساتلې دی هر ټیم نو د عام حالت اعتبار سره چې هر وخت کېږي ذکر افضل دی ورنا چې کله د مونږ ټیم رالو کنه نو بیا اوس ذکر نه افضل دی ټیم د پاره د صدقې ټیم رالو نو اوس دواړه کولې شمه صدقه ورکو موسم ور سره کوم نو بیا خدا سے پکار دا کني نو بیا د صدقې ټیم چرالو بیا به ذکر پرېدم سبق صدقه وکړو وګوره دې سره تاسو ته یو مسله معلومه شوه دې مجلس کې چې موږ ناسو دا د پته شته دا عطا ابن ابي رباح رحمه الله د داسې مجلس مبارک فرمایلی دی وې داسې یو مجلس کې ناستا د تیر ژوند د ګناهونو د لسو مجلسونو کفاره ګرځي
لس مجلس ما د ګناه کړی دي کنه لس مجلس مې د څه کړی د ګناه کړی دي دا تاسو دا سحر کې دا د حدیثو دا درس کې دا ناسته ده کنه لس منټه شل منټه نیمه غنټه دا د تیر ژوند د ګناهونو د لس مجلسونو کفاره ګرځي ولی دیتا عطا ابن ابي رباح رحمه الله د ذکر مجلس ویلې او بیا په خپل وضاحت هم کړی دی چې د ذکر د مجلس نه مراد هغه مجلس دی چې پاغي کې د حلال او د حرام بیان کی شته وایي دی کې د حلال او د حرام مونږ ته پته لګي کنه لګي سو ځله مونږ ته پته ولګي چې د غلا بجلی څه ده حرام ده دام غټه خبره چې پته خوراته ده کنه چې پته راته ده دام غټه خبره الله بم تینا منیم کې ان شاء الله نور ډیر تاسو اکثر ته پوښتنه کوي نو یاد ساتو دی کې چې کله مونږ او تاسو کینو خپل ذکر به چټی کو ذکر به دی وخت زموږ د غوګونو وي جبې بنی د سبي زما غوګونو ذکر کوي زما زړه اوس ذکر کوي زما دماغ ذکر کوي دا کوم حدیث ویل کېږي دا کوم مسله ویل کېږي دا ز په دماغو کې کینو نو وقتی اعتبار سره چې کله د زکات او د صدقې ټیم رالو ال ته صدقه او زکات ورکول افضل دي چې د جهاد ټیم رالو نو ال ته د ذکر نه جهاد څه دی افضل دی او چې د مونږ ټیم رالو نو ال ته د ذکر نه مونږ څه دی او چې د روزي ټیم رالو نو ال ته د مونږ د ذکر نه روزه سره افضل ده اسنه خطا نشو دا وضاحتونه مزکاو کو خطا نشو چې یره دا خو والله ذکر ته د هر شي نسو ویل بهتر ویل بس را شوم دي ته کیوزه بس هم ذکر کوه ول حدیث کې راغلي دي او د حدیثونو وضاحتونه وی باغی حضرات شارحین د حدیث او فقها ویږي الله پاک دې په سره د عمل کولو توفیق راکړي یا ارحم الراحمین